فاطمه رضی الله تعالی عنها د دې رشتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جوړ شم، زم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام ولېږو، وی فاطمه ما تراکا. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته جواب ورکو، وی د دې معامله ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله راغی، وی مال خو را نکړه، ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدای شي تعالی درکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ته جواب راغی، وی د دې معاملې ما په الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار یې ورته وکړو. بل صحابي واغه د فاطمه رضی الله تعالی عنها تاسو کو نبی علیہ السلام هغه تم جواب ورکاغله مور نکړه. علی رضی الله تعالی عنہ د سارا ته خان شړ دی وتلو، دوی خبر وکړه ویره مونږ له خیران نکړه کې دې علی رضی الله تعالی عنہ ورکی. دوی لاړو په علی رضی الله تعالی عنہ په سارا کې خان سره ول. دوی ورته وی علی ته د فاطمه تاسو ولې نه کای؟ دا غي تاسو کې چې نبی علیہ السلام تعالی درکې کنه. علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ای زما سره دې سو زه په څه باندې تاسو کما، زه خو نه مہر لرم نه کور لرم، نو زه به د هغې څنګه تپوس کومه. علی رضی الله تعالی عنہ خپل کور هم نه دی به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په جومات کې پاتې کېدو، د نبی علیه السلام د تره زوی جومات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته، نو زه د هغې تپوس څنګه وکړم؟ نو صحابه کرام ورته وفرمایل وی نبی علیه السلام ډېر مهربانه دی او ستا خو د تره زوی دی، کېدای شي ستا سره اډو حساب ونه کړي، ته یې تپوس وکړه که نه، کېدای شي دا تپوس درنه اډو نبی علیه السلام ونه کړي. هغه وی ټیک ته نو راغې چې کله راغی نبی علیه السلام اوس د صحابه کرامو ولېږو، دوی ورته وي ته ورشه شابه ورشه. نو چې دی لاړ د نبی علیه السلام خواته کېناستو، نو شرمېده، د شرم نه یې غږ ونه کړو، هېڅ هم ونه وي. نبی علیه السلام ته وی علي هسې راغلی وي او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه، هېڅ ونه وي، د شرم یې غږ ونه کړو. راپاسېد واپس راغی. هغه ورته تپوس وکړو څه چل دې وکړو؟ وي ما هلته خبره نه شوه کولی، ما څه ونه وي، ما خو نه شو ویلی. ښه بله ورځ بیا ولیکو لاړ شي که نه ورشه تپوس یې وکړه که نه. علي رضی الله تعالی عنہ دوباره په بله ورځ باندې بیا ورغی. چې بیا ورغی بیا د نبي علیه السلام تپوس وکړو، علي هسې راغلی وي او د الله پیغمبر هسې راغلی ومه، ناس راپاسېد، بیا یې غږ ونه کړو د حیا د وجې نه. بار صحابه یې تپوس وکړو علي څه چل دی وکړو؟ زه نبي علیه السلام ته نشم ویلی، زه نشم ویلی، زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه ماله راکړه؟ صحابه کرامو بیا ولیکو ورشي شابه ووایه ورته. دی چې لاړو نبی علیه السلام پوه شو، نبی علیه السلام څه شو؟ پوه شو. یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو، د هغې په تپوس باندې راغلی کو، نبی علیه السلام سر علي رضی الله تعالی عنه داسې سرغلی روچت کړي د الله پاکه پیغمبره او په دې راغلی یم خو تاسو ته ویلی نه شم، تاسو ته ویلی نه شم، دې دپاره راغلی یم، دې دپاره راغلی یم. نبی علیه الصلاۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی علي فاطمه به زه تا ته درکمه، فاطمه به زه تا ته درکمه، خو چې لومبې زه د هغې نه تپوس وکړمه، زه د فاطمې نه تپوس وکړم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده. ګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي زه به د فاطمه نه څه وکړمه؟ تپوس وکړمه. او زمونږ غیرت یو دی که نه د پښتنو د لور نه د نکاح تپوس کوي، نه نه هلک ته وایي ته ځان له خوښ ښه چې هلته درته زه رشته وکړمه، خو د لور متعلق نه نه به د لور نه تپوس کومه، دا خو بې غیرتي ده، دا خو پښتونولي ده. زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې، ولې دا لور دی دا انسان نه دی، دا حق نه لري. ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه زیات غیرتي یې او ستا لور د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لور نه زیات حیاداره ده، د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیات حیاداره ده. یا علي زه به د فاطمې نه څه کومه؟ تپوس کومه، بیا به زه تا ته جواب درکړم. نو او دا مسله واورئ، ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده، عاقله جینۍ ده، دلته پلار وایي زه به د پلانکي ځای کې ورکوم، هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده، جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح، پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده، پلار یې بار نکاح ورله وکړي، دا نکاح کېږي؟ دا نکاح نه کېږي، دا نکاح شوې نه ده. پلار یې ورته وایي ما تاله درکړې ده، هغه وایي ما قبوله کړې ده، څه شی قبله یې؟ قبله یې څه شی؟
انت چې چا نکاح کیږي خو په خبره عاقله ده بالغه ده اسلام شریعت دا غیر رضا شرط کړی دی هغه رضا پکې شرط دی دا نکاح سره کیږي نه چې هغه خپای خو جهالت سره بس کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور تروري و دا غي نوم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و ده مشر خوري و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها د خور روغته د تروري ولا روغته ویزه د فاطمه نکاح د علی سره کومه خو ته د فاطمه نه تاسو کستا خورزه ده ته تاسو کو چې په دې نکاح باندې رضا ده کو رضا نه ده او دا مشر خزه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خینی و او نبی علیہ السلام به اکثر د دې سره سوکار به کو دې سره به مشوره کوله دا ډیره پوه خزه و بردبار خزه و امانتدار خزه و خبره په امانت کې ساتله نو نبی علیہ السلام د خپل خینی ته وی ته د خپل خورزین ته تاسو کا زه د دې نکاح د علی سره کوم چې دا په خوشاله ده کو خوشاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کوم ترور و هغه فاطمه رضی الله تعالی کینه ولا وی خورزی ستا بابا ستا نکاح ستا د تر د زوی سره کوي دا خپل د تر زوی سره کوي ستا نکاح ستا بابا د علی رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشاله کو خوشاله نه فاطمه رضی الله تعالی ترور ته ویل وی تروري دا خبر به خپل بابا ته پخپل وکم دا ورته زو پخپل وکم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسته د یو ځای پکټ کې او داسې په دې ویختو کې ورلا په دې ګیر مبارک کې لاس وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره لاس ولوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی فاطمه زستا سره یو مشوره کوم زستا سره یو مشوره کوم مال جواب راکا نو فاطمه رضی الله تعالی فوش چې بابا می سوای ما ته خود ترور په خله باندې سوال جواب میلو شو کړه نو فاطمه رضی الله تعالی ته وی بابا رضا ستاده خستا په جدای باندې خفایما ستا په جدای باندې سیما خفایما ستانه می زړه نه کې چې ستانه جدا شمه او نور ما خپل اختیار ته درکړه چې ستا څنګه خوخه ده هغه شانتي زما خوخه ده هغه شانتي زما خوخه ده په دې دوران کې جبرئیل علیه السلام راغی ځکه نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل ای فاطمه ستا متعلق په بیا زه د الله سره کومه مشوره کومه ستا معاملې زه په الله باندې فریدما چې الله سوي زما هغه شانتي وکما فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام سره ناس ته چې په نبی علیہ السلام د وحی اثر شروع شو مخ مبارک سور شو په تندي مبارک باندې خولي رالی چرالی جبرئیل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي وای د الله پاک محبوبه د اسمان تمامي فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علی رضی الله تعالی سره خوشاله دي د اسمان تمامي فرشتي خوشاليږي چې د فاطمه نکاح د علی رضی الله تعالی سره کیږي دا وحی راوړه چې کله دا وحی راوړه او دا وحی اثر ختم شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالى د علی رضی الله تعالی سره کوي ستا نکاح د هغې سره کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوي ته ووتو بار ته ووتو او منبر ته وختو او په منبر باندې بیان وکړو او ښکاری وی ما خپل لور فاطمه علی رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه ما علی ته په نکاح باندې ورکړه او علی رضی الله تعالی ته فرمایل وی علی فاسد مہر بندوبست وکا د مہر سوکا بندوبست وکا علی رضی الله تعالی ته فرمای اذا الله پاک محبوبه څومره مہر وګورم څومره مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی 400 درهم 400 درهم دا وګوره علی رضی الله او دا زکه چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا غي مہرم 400 درهم دا غي د لور مہر بم سوري 400 درهم لاړ 400 درهم مہر وګوره علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله محبوب ما ته منظور ده ما ته فاطمه نکاح سره منظور ده اوس بیا نبی علیہ السلام بعض روایتو کې راځي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله محبوب ما سره خو شته دی نه نو ما سره خو شته دی نه زه اوس مهر چېرته پیدا کم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی په غزوه بدر کې چې درته کوم زغره میلاو شو هغه څه شو وی د الله محبوبه کې یو زغره دا یو را سره استه خپل کور نو خو اس او زغره جهاد لساتل یا که یو استه را سره یو را سره زغره د کوم په جنگ بدر کې ماته میلاو شوی و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویلار شاغ زغره خرڅکه اس مخرڅه په دې په جهاد کې زغره خرڅکه الله مالک ته بل بدر کې علی رضی الله تعالی د زغره واغستا او لاړ عثمان رضی الله تعالی لرا عثمان رضی الله تعالی ته ویل وی دا زغره خرڅوم وی ولي خرڅي وی زکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارک له په مہر وکما ما سره خو مہر نشته دی دا زغر رانواله نو بعضی علماء لیکلي دي وی عثمان رضی الله تعالی هغه ته زغره واپس کړه زغره ته سکړه دا واپس کړه زغره ته وانه غستا او د جیب نه زر درهم را واغستل زر درهم او فتو ورته نو چې څومره مہر دی خدای ورته ویلو وی 300 درهم زما د طرف ته د فاطمه مہر شو زما د طرف نه دغه مرکه عثمان صاحب ورته فرمایل او دا 600 درهم چې در سره کله وشي بیا به ماته واپس راکې بیا به ماته سره راکې واپس راکې علي رضی الله تعالی راغی مہر بندوبست وکړو او بیا سموده تیریده غزوه تبوک وشو دا غزوه تبوک مکوا چې دا غي نمخ کې وبله غزا شي او پای کې لګ مالی غنیمت راغی نو د علي رضی الله تعالی عنہ لاس لا 600 درهم رااله 600 درهم لاس لرالو نو چې لاس لرالو نو لاړو مازیګر ټیمو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته 600 درهم ورکړو استا په ما باندې 600 روپے پاتې شوې دا واله هو 300 درهم خو هغه د خپل طرف ورکړو خو دا 600 دی پاتې دا واله عثمان رضی الله تعالی عنہ ته هغه واغستل وسار شو کنه چې سبا سار شو نبی علیہ السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک د لپاره تیاری کوي د غزوه تبوک د لپاره څه کوي تیاری کوي ځانونه تیاروي jihad لزو وز علي رضی الله تعالی عنہ سره خو 600 درهم هغه چاله ورکړو عثمان رضی الله تعالی ورکړو په کوسو کې او تر منډي وي خدای پاک ځان له بندوبست کوم چې jihad لاړ شمه عثمان رضی الله تعالی مخله ورغه علي ولي وارختای عثمان زمان محبوب اعلان وکړ چې jihad له تیاری کوي ما سره خو شي نشته دی ګرځما چې بندوبست کوم چې jihad لاړ شمه عثمان رضی الله تعالی چې جیب تلاش کو زر درهم راوغست بیا ولا ورکړو دا زر درهم والا ځان له jihad بندوبست په وکړه سامان په ځان لواله دیو جن علي رضی الله تعالی فرمایل کنا ایمان چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي کنا نو ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي چې په وعده کې د زر درهم را کړیو او غزوه تبوک کې چې سباله پکار شو به زر درهم را کړو چې کله زدي ویرم ما ته را یادېږي ها علي رضی الله تعالی مہر راوړو 300 درهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی علي د کور بندوبست وکا ستا خو کور نشته ته په جمعات کې پاتې کېږي ما سره نو چې وعده کوي نو جمعات ته وعده نه کېږي کنه کور خو ځان له وګوره نو علي رضی الله تعالی یو کور په کرایه واغستو چې په کرایه کور واغستو دا الله پاک محبوب د کور مم سوکو بندوبست وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عائشہ رضی الله تعالی ته فرمایل یا عائشہ فاطمه تیار کا د علي رضی الله تعالی عنہ جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي وې د فاطمه رضی الله تعالی دا سره دي سمنګزاو او نبی رسول الله والسلام ورته فرمایلی زم واپس راځم چې دغه پوری دا تا تیار کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو د جمعات نه واپس را روانو دی ورته را ورسېدو اوس دغه ډېر نیازبینه لوري ودېدله ډېر سخت خفاونه دي ورسره لږ خپنیولی شو ودرېدو نو عایشه رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د سر منګزو کنه داسې نو دی عایشه رضی الله تعالی یو خبره وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندۍ وي نو ډېره به خوشحاله وه چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کېږي چې د عایشې د خولې نه دا الفاظ وتل د ورسره نبي علیه السلام ولاړو په جړا شو چغې کړه وا خدیجه رضی الله تعالی شو دا غي لور ودیږي نبی رسول الله باندې اسې غم او چې دن عائشه دا غي نو واغستنه نبی رسول الله بار چغې کړه وا خدیجه عائشه رضی الله تعالی چې د نبی رسول الله आवाज تر وګو شو رامن ډکړي بار ته وروته وی دا الله محبوب زما مور خپل د پتا باندې قربان شي ما ته خفه کړلې
ما ته خفه کړې ما تا ته خدیجه را یاده کړه د الله محبوبه زه به ستا د خدیجې نه زیات عزت وکړم زه به تا ته د هغې نه زیاته مینه درکړم نبی علیه صلات وسلام ورته څه فرمایي وایي عایشه خدیجه خو خدیجه ونو خدیجه خو خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لرې کېښودل ستا قوم زه د کلي نه شړلم او خدیجه به راله ما ته به یې تسلي راکوله خدیجه خو خدیجه ونو هغه تیاره که نبی علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې به دی او د علي رضی الله تعالی عنه د کور نه صرف 4 زنانه رالي څو تنه صرف 4 تنه رالي په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی عنها پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها روانوله د نبی علیه الصلاة والسلام د جسم مبارک نه یو څادر تاو یو ساشړی ته تاو هغه د ځان نه راکوله وکړه او د فاطمه رضی الله تعالی عنها باندې داسې ور واچوله فاطمه دا زما د طرف نه ستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راواغسته او فاطمه پکې داسې پټه کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تپوس کو جبرئیل څه په ناشنا لباس کې نن رالي مخکې خو داسې نه راغلی نن خو د جامې ډېرې بدلې دي وی د الله محبوبه چې د خپل جسم نه د څادر راواغستو او په فاطمه د څادر ور واچو قسم په الله په اسمان کې تمامو فرشتو ستا لباس خپل کو تمامو فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبرئیل ته اوچت کو داسې اوښکې را روان وي جبرئیل ورته وایي د الله محبوبه اوښکې د ځمکه ته ورتا ونه شي ورنه الله به قیامت قایم کړي احتیاط کوه خیال کوه اوښکه دې ګورې ځمکې ته ونه رسي اوښکه ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي فاطمه رضی الله تعالی عنها 4 زنانه پسې راغلي وي نبی علیه السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیه الصلاة والسلام هلته ورسوله دعا یې ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله په اولاد کې ورله برکت واچوي د دعا یې ورله وغوښته د واده ړومبۍ شپه ده علي رضی الله تعالی عنہ کور ته راغی چې څنګه راغی که نه فاطمه رضی الله تعالی عنہ ړومبۍ اودس کړی دی لوټۍ ورته ایښي د علي رضی الله تعالی عنہ ته د اوبو وی علي ړومبۍ پاسه اودس وکړه ړومبۍ پاسه څه وکړه اودس وکړه او زه ګورم چې په اوداسه کې ته زما د بابا څومره سنت ژوندي کوي زما د بابا د سنتو څومره خیال ته ساتي علي رضی الله تعالی عنہ پاسېدو چې کله اودس وکړو که نه نو فاطمه رضی الله تعالی عنہ ورته مسله خوره کړله مسله ورته خوره کړه وی علي زه مونځ کومه ته مونځ وکړه او چې کله دواړه مونځ وکړو ته دعا غواړو زه به پې امین وامه ته دعا کوه زه به پې څه وامه امین وام دا هم طریقه ده پکار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي که زوی دی که لور ده چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي د ټول نه لومبې 2 رکعاته نفل وکړئ دواړه د الله په دربار کې دعاګانې وغواړئ تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ یو نوی ژوند شروع کوئ